زه قسم کوم چې دا څومره احادیث لوستلي دا ول الله قبول کړي. زه ملنګ سړی یم، کله کله قسم هم کوم، دا ول قسم کوم او دا اخیرنی حدیث د ځان دلیل ویم چې د دې امید د اول ورځې نه د استاد او د شاګرد دی برابرو. نو ځکه الله دې حدیث تر ورسوله کنتم خیر امه اخرجت للناس. تقریر بخاری د مولانا زکریا رحمه الله علمی کتاب دی، هغه په بخاری کې ویلي دي چې الله د یو حدیث نرستا د بل حدیث توفیق بندله اله ورکوي چې په اول حدیث باندې عملي. نو ماشاءالله د دې امید برابر او دا ول موږ گواهی کوو او د الله نه سوال کوو چې الله نور موږ توفیق ورکړي. دو خبره. درېمه خبره دا حدیث دی عن بهز بن حکیم عن ابيه عن جده انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما تاسو ته او دغه فاضلاتو ته په دې سند کې یو سبق دی چې خیال کوا دین د احتیاط نوم دی. دین دې ته نه وایي چې الا بلا او استغروا. دین دې ته نه وایي چې قصه شروع کا دا په چا تېره شوې وه، چا لیدلې وه، چا کړې وه. دې ته ګورې دین نه وایه. دین هغه دی چې هغه سندي. ما چې اورېدلي د اسحاق مولوي صاحب محترم نه، د چې اورېدلي دي د بل عالم نه، هغه د بل عالم نه، هغه د بل عالم نه، او دین هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین ویو چې هغه مامور د طرفه د الله نه باغې باندې. دین دې ته وایي. دین د قصو نوم نه دی. د ځان نه به پکې څه نه وي، احتیاط به کې. تاسو شعر ویوئ چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، رسول پې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده. دین قصو ته نه وایي، دین نفس فضایلو ته نه وایي، دین نفس مزایلو ته نه وایي. دین ولولا الاسناد، امام مسلم رحمه الله په مقدمه کې لیکلي دي ولولا الاسناد، که چېرته په دین کې دا سند نه وي چې د پیغمبر نه دا خبره چا اورېدلې او د هغه نه چا اورېدلې وه او ما ته کوم استاد ویلې وه او هغه زما استاد بېرته دین قبلی او که نه شرایط هم پکې شته. که دا خبره نه وي امام مسلم په مقدمه کې لیکلي لقال من شاء ما شاء، بیا خلکو چې د زړه نه څه خوښه وي بس هغه به ویلې چې دا دین دی. نو خویندو ته وایم تاسو زنانې وئ، عاجزانې وئ، تاسو ته قرآن ضعیفانې ویلي دي، ستاسو دین ته زمونږ پیغمبر ناقص ویلی دی. نو هسې نه چې سبا له چاته تقریر کې بیان کې او بې احتیاط یې ونه کړي. بره ښکر به ګټې او غوږ به پکې کېږي. که په کومه خبره نه وي پوهه د هغې لپاره به کتاب ګوري، د هغې لپاره به استاد ته بېرته رجوع کې. دا نه چې فارغه شو د کتاب نه او بس د استاد ته ستا تعلق ختم شو. دا چې د څو پورې ژوندی یې د هغه پورې به د استاد سره او د هغه پورې د دې درسګاه او د دې کور سره ستا یو علمي رشته راله، یو روحاني رشته راله. په دې سند کې یو سبق مونږ او تاسو ته دا و انه سمع رسول الله. دا صحابي دا وایي ما د الله د پیغمبر نه اورېدلي دي، دا اورېدلي دي یقول فی قوله تعالی. الله اکبر. مخکې ماته یو چټۍ میلاو شوه، وایي چې د قرآن مجید طرف ته ترغیب ورکړي. تاسو خو ماشاءالله سړي وایي، زنانه خویندو ته وایم خپله خبره نه کوم او د مولوي صاحب په چټۍ هم پروا نه لرم. دې حدیث ته توجه وکړئ. یقول فی قوله تعالی، معلومه دا شوه چې د صحابه ټول غرض او مقصد د قرآن تابعداري وه. د قرآن صحابه کرامو ټول درس او تدریس، تعلم او تعلیم هغه کتاب الله، د الله کتاب او قرآن یادول دسیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تعلیم ورکړو. دا قرآن دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات تفسیر څنګه کړی دی. او علما ورونو ته وایم چې نفسي درسونه نه دي،
په دې درسونو کې به موږ او تاسو د خپل استادانو د مفسرینو عبارتونه وګورو او د احادیثو مطالعه به هم کوو چې قرآن او سنت څه ویلي. نو دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات یو کنتم خیر امه، دا سورې ال عمران آیات دی. تاسو غوره امت یوئ، تاسو تبلیغي ورونو ته دا ډېر یاد دی. کنتم خیر امه، تاسو بهترین امت یوئ، تاسو غوره امت یوئ. اخرجت للناس، ویستلی شوي وئ د پاره د پیدې د خلکو. د آیات ته اشاره وکړله. ورپسې په څه شي کې خیریت دی؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. درې ذمہوارۍ په موږ او تاسو ورچلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت با سعادت نه او د قرآن کریم د نزول نه وروسته دا اوسني یهودیان هم د پیغمبر امتین دي، دا اوسني نسواره چې دي دا هم د پیغمبر امتین دي، دا اوسني هندوان هم د پیغمبر امتین دي. خو دې ته امت الدعوت وایي. چا چې کلمه ویلې ده لا اله الا الله ومحمد رسول الله، دې ته امت الاجابت وایي. موږ او تاسو منلې چې دا زموږ پیغمبر دی، زموږ په ایمان دی. نو هر کله چې موږ او تاسو ومنو، کلمه مو ویله، د دې کلمې نه وروسته کنتم خیر امه، تاسو غوره شوئ. خو څنګه غوره وئ؟ کار یې لاله راکړو، ذمہواری لاله راکړه، ډیوټۍ باندې ولګولو. تأمرون بالمعروف، نیکو کارونو ته به تاسو دعوت ورکوئ. تأمرون بالمعروف، لکه مثال دا د نن تاسو ولې د وی به نه زنانو ته ما چې تاسو په شانته زنانه وي، شپږ زره احادیث په یو کتاب کې ولوست او را روان کله به د 100,000 نه زیات احادیث لولي ان شاء الله.